أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم وعن يحيى بن عبد الرحمن قال إن عمر خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوزا فقال عمر يا صاحب الحوض هل ترد حوزك السباع فقال عمر ابن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا رواه مالك وزاد رزين قال زاد بعض الرواة في قول عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها ما أخذت في بطونها وما بقي فهو لنا طهور وشراب. دې یو درې احادیث په دې موقع باندې ذکر کول او زده کول دي. په دې کې یو مسله ذکر کیږي او هغه مسله دا ده چې آیا په یو بیابان کې یو ډنډ دی اوبه ښکاره د هغې رنګ نه دی بدل پلیتي پکې نشته خونې نه دی بدل بی پکې نه دی پیدا شوی خروغي اوبه دي خو دا امکان لري چې دلته ګړې بیزې خلک ساتي غوامیخې خلک ساتي کیدای شي هغې پکې اوبه څکلي نو آیا د دې ډنډ نه اودس کول د دې د اوبه پاکې دي که نه دي په خبره به کیدای شي پوه شوي یو خو مخکې سبق کې هم دا ولوسته چې د کم اوبو چې هغه رواني نو هغه نه څښا کېږي د سمندر اوبو د خوړ اوبو دا که هر څونه په ښکاره پلیتې ښکاري دا پاکي البته چې ګندګي پکې غورځېدلي او دا ولاړي نو په هغې باندې اودس کول چې دي غسل کول دا ورباندې جایز نه دي خو چې د هغې خونې بدل کړی د هغې رنګ بدل کړی یعنې د اوبو هغه صفت بدل کړی خوند رنګ بي ټینګېدل نو دلته د ډنونو اوبو د مکې نه به پخوا چې مدینې ته خلک ته نو په دې لارې باندې به ډنډانو حوضونه به په هغې کې به اوبه وې خلکو به مال راوستو په خپله به هم د هغې نه وړی زمونږ په دې کوم ایریا کې چې اوبه نشته هغه د ګونو کې هم داسې ډنډانې لرې لرې خلک ورته ځي اوبه ترې راوړي پرتې پکې اوبه نو په دې کې چې کمې اوبه پرتې نو د دې نه خو ګډې هم څکي بیزې هم تسکي شرمخان هم تسکي سپي هم تسکي نو دا اوبه چې دي نو په دې باندې به اودس جایز یي که نه به نو دا حدیث چې دا کتاب والا نقل کوي د دې دپاره نقل کوي چې آو که دا څاروو جوټه کړي نو د څاروو په جوټه باندې دغه اوبه نه څښا کېږي خو که دا اوبه دومره وي چې ډنې حوضي په دې سلسلې کې دا صاحب د مشکات دوه واقعې ذکر کوي یوه واقعه دا ده و یوه ورځ حضرت عمر ابن خطاب په یو سفر باندې روانو او عمرو ابن عاص صحابي رسول ورسره نو د مکې نه مدینې طرف ته په دې لار باندې چې دی نو په دغه دګونو کې یو ډن نو په دغه ډن خواله چې ورغلو نو د عمرو ابن عاص هغې سړي ته وویې کوم چې د هغې خواته ناست ویل یلکه ای ډن والا دا ډنونه به د خلکو دا به د خلکو ملکیت ویل یلکه د ستاسو د ډن نه ګړې بیزې تشه اوبه څکي که نه څکي د حضرت عمر دا خیال و چې دا به څښا شوي نو بیا به موږ له د دې نه څکل یا د دې نه اودس کول جایز نه نو هغې تپوس وکړو نو عمر ابن خطاب هغه هلک ته اواز وکړو چې موږ ته ونه وایه چې پکې څکي که نه څکي دی به وایي ولې عمر ابن خطاب رضی الله عنه ورته وویې موږ کله په څاروو ورشو د هغې نه یې وڅکو او کله هغې په موږ را مخکې شي زموږ نه یې وڅکي اوبه دي
د هغې دس کوم دی او زمونږ هم دس کو دي چې هغې وس کا د هغې شو چې موږ ته کوم وس کې زمونږ شوي او دا روایت په بل کتاب کې په داسې انداز نقل شوی دی چې دلته خو حضرت عمر په خپله ووایي چې مونږه په څاروو مخکې کېږو او کله څاروي زمونږ نه مخکې شي خو په بل روایت کې د الفاظ هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه داسې نقل کړي چې حضرت عمر وایي رضی الله عنه چې انی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما په خپله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چې داغه به فرمایل چې یقولو هغه به ویل لها ما اخذت فی بطونها مرغو او څاروو چې څه وسکه خپلې ګېډې له ځان له خپله ګېډې ډکې کړې هو وما بقي فهو لنا طهور وشراب او چې د دې نه کمې پاتې شوې د اوبو نو موږ یې څښې هم شو او موږ یې استعمالولی هم شو نو یوه دا واقعه ده بله واقعه دا ده ابو سعید خدری رضی الله عنه صحابي رسول له هغه وی یو ځلې زمونږ په محفل کې د پیغمبر علیه السلام نه باقاعده چا تپوس وکړو وی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ چې د مکې نه راځو مدینې ته نو په دې لارو باندې خلکو اوبه را جمع کړي ډنډانې دې جوړ کړي او دا زموږ په دې علاقې کې بډن کې اوبه نه ټینګېږي چې افغانستان ته لاړ شي هلته هم دغه هلته دا ټولې اوبه چې دا خړي سرخ رود ورته وایي د دریای د کوه سپید او د تورغر او د سپین غر په منځ کې چې کوم نیر وتی د کوم اوبه وتي د سیند دی غټ نو ټول عمر سري ځکه چې هغه خاوره سره ده نو اوبه ایسته ټول چې پکې بهیږي ټولې سرې اوبه نو هغه خلک چې هغه اوبه څښي نو د هغې طریقه دا چې داسې غاړې ته ور ډنډ جوړ کړي او هغه اوبه هغه ډنډ ته ور واچوي بیا ترې بره اوبه بندې کړي نو په هغه ډنډ کې اوبه پرتې چې لږ وخت وشي هغه سوروالی دې په ځمکه پرېوځي څپه اوبه پاتې شي نو د مکې او د مدینې په منځ کې چې کومه لار ده نو د دې په لارې خلکو ځان له دقه شان ډنډان سټور کړي سټور اوبه پرتې نو هغه سټور اوبه چې وي نو هغې له خو ځان له خرڅوي نو د هغې نه څاروي هم څکي او سړي هم څکي انسانان او خرې هم څکي چې دا به پاکي که نه نو پیغمبر علیه السلام وی راته ووایي چې لها ما حملت فی بطونها ولنا ما غبرت وهور چې هغې ته څه په خېټو کې ویوړو د هغې شو او چې څه ته پاتې شو زموږ دپاره پاکې دي او دس پې کول شي دا په کورونو کې چېرته غوا ګډه بیزه چېرته اوبه داسې جوټه کړي نو آړه یې د زنانو هم عجیبه مزاج چې کوم څیز ته انسان پاک وي نو بس هغه نو هغه اړی خو لوښي په کور کې څښا پراته او په هغې کې د شپې چې کوم دی نو سپی راغلی چوټې دغې کړي سټلي خو هغه ټوله شپه څښا پروت وي څه پروا یې نه لري خو که معمولي پکې چېرته غوا خوله ومنډله جو بس بیا وایي هلکه دا واړوئ څښا شو نو دا د هر چا خپل انداز یې ښه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې کومه جوټه شوه نو زمونږ دپاره په هغې باندې اودس کول دا جایز دي لنا ما غبرت طهور درېمه واقعه حضرت عمر ابن خطاب رضی الله متعلق بله مشهوره ده وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صحابي چې دی حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه یو ځل دغه شانې چېرته اوبه پرتې وي چا یې ښودې وي غرمو ته کله کله خلک په اور باندې اوبه ګرمې کړي نو په اور چې اوبه ګرمې کړي نو دا خوټ لګوي چې خوټ لګوي نو دا اوبه ټول یو شان ګرمې شي او چې کوم ناراسته خلک په کورونو کې هم او په هسټلو کې هم هسټلو کې هلکان او په کورونو کې دا سپڼ طبیعت زنانۍ دي دا اوبه د غرمو ته ښودي چې ګرمې به شي نو بیا به پې چېرته جامې به پې ووینځي سړی پې اودس وکړي غسل به پې وکړي نور ته یې ښودي نو حضرت عمر رضی الله عنه خلکو ته وی چې کمې اوبه په نور ګرمې شي نو ګورئ د دې باندې به اودس هم نه کوي لامبه یې به هم پې نه مطلب یې دا نه دی چې ګنې پلیتې شوي دي پلیتې شوي نه دي خو دا نور چې کمې اوبه ګرمې کړي نو دا ټول یو شان ګرمې نه وي دا چې د دې لوښي د غاړو ته کمې هغه ګرمې په دې میانځ کې چې کمې یا یخې نو دا سوړ تود چې شي دا سوړ تودوالی د اوبو دا په بدن کې د بدن دغه چې دی دا پوستکی په دې پوستکی کې یو مرض پیدا کوي چې هغې ته برګی ورته وي نو لا تغتسلوا بالماء المشمس فانه یورث البرص چې کومې اوبه په نور باندې دغه شانې ګرمې شي چې ټول یو شانتې نه وي نو هغه بیا برګی مرض جوړوي په دې وجه باندې دا مشران اکثر چې چېرته څوک پروت دي نیم سوري ته پروت او نیم غرمو ته پروت نو هم سړي ته ویل یا سوري ته شي یا غرمو ته شه ولې ورته وایي
ځکه په دې بدن یو طرف ته ګرمي لګي یو طرف ته په سوری لګي د دې سره مرضونه لګي نو یا سوري ته شي یا غرمو ته شي دغه شانې کمې اوبه چې په غرمو باندې ګرمې شي نو د هغې ګرموالی ټول نه وي څه ګرمي څه یخي دا چې کله بدن ته ور واچوې نو بدن یخ ګرم شي او چې یخ ګرم شي د هغې په وجه باندې بیا په بدن کې برس مرض جوړېږي دا مسله کیدی شي ذهن ته م راغلی اوس یې دا الفاظ یاد کو وی وایو چې یاد شي راته الفصل الثالث دریم فصل عن يحيى بن عبد الرحمن ده يحيى بن عبد الرحمن روایت ده قال ده وی چې ان عمر رضی الله عنه بشک عمر رضی الله خرجا داوت في ركب په یو قافله کې فيهم عمرو بن العاص چې په دې کې عمرو بن عاص هم موجود رضی الله عنه حتى وردوا حوزا تر دې چې دی په یو ډن باندې ورل نو فقال عمر ویل یا صاحب الحوض اډن ولا لك هل تردو حوزك استادي حوز ترازي السباع دا درندگان نو فقال عمر بن الخطاب ته اقدم ویل یا صاحب الحوز اډن مالکا لا تخبرنا جواب رانه کې ولی وذکا فإنا نرد على السباع منګه کله په درندگانو باندې ورشو وبته منګه ولوس کو هغه ترسته پاتې شي وترد علينا وغي کله زمنګ را مخ شي بوله راشي وغي راشي وبوله نو هغه وس کې منګ ته پاتې شي نو پدې کې څه مسله نشته چې منګ مخ کې وس کې کاغي مخ کې وس کې رواه مالک وزاد رزين او رزين چې کوم پدې په الفاظ نقل کړي هغه وی چې قال بعض الروات بعض راویانو د څه نقل کړي په قول عمر د عمر رضنو د وینا سره دا ټکه سیوا کړي چې اني سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې حضرت عمر د سی ویل چې ما واورید رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول غویل لها ما اخذت في بطونها د سارو پکې هغه څه جو هغه خپل خټه ته اوچت کړو و ما بقي او کم چې باقی پاتې شو په هو لنا طهور ادم د پاره پاکیم دی او د غسل په کولای شو و شراب او سکیم شو وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ده حضرت ابو سعيد الخدري نے روایت ده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم چې رسول الله صلى الله عليه وسلم نه سئل تاسو کړی شو عن الحياز د حوزونو د ډندونو په باره کې التي اغا بین مکه والمدینه چې مکه او مدینه په منځ کې تردها السباع والكلاب والحمر چې په دې باندې خرس پی او عام درندگان ټول وردی وبتس کی عن الطهر منها چې دا غینه سړیو داس کولای شي کنه نو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی لها دغیت شو ما اغس حملت په بطونها چې هغه خپل خېټو ته سوخه جوړ ولنا ما غبر او موږ له هغه سړي کم چې د دینه پاتو شو طهور نه پاک دي وعن عمر بن الخطاب رضی الله عنه د حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه روایت دی قال دی لا تغتسلوا بالماء المشمس ملم به په هغه بو چې په نور ګرمي شي فانه ذک چې دا نور ګرمي کړي او یورث البرصه دا پیدا کوي په بدن کې برګې مرز واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الفاسقين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما برحمتك يا ارحم الراحمين